زه وحید خان تاجک یم او دا د لاهور داتا دربار دی، داتا گنج بخش. نن شب بارات ده یا مونږ ورته زما خیال دی شب قدر هم وایو. شب بارات باندې زمونږ د ځان له معمول وي او د دې خلقو د دې ځان له معمول وي. زمونږ معمول خو تاسو ته پته وي چې کوشش وي چې مونځونه وکړو، دعاګانې وکړو، تهجد ته پاڅېږو، د الله تعالی نه وغواړو. د دې خلقو دا معمول وي چې داتا دربار ته راځي، دلته عبادات هم کوي، دعاګانې هم کوي او غوښتنه هم کوي. خو دغې سره سره دلته نور شغر میله هم روانه وي او هغې کې دلته خیراتونه، دیګونه، الواګانې دا هم روانې وي. کېږي دا چې دلته خلک دیګونه پخوي د خوږو وریجو او د ترخو وریجو، او زما په رنګ یو بل راځي 500 روپۍ یو دیګ او په 3000 روپۍ د خوږو وریجو دیګ چې پکې 6 کیلو یعنې 3 دړۍ یوه دړۍ یې څه د پاسه یوه دړۍ وریجې وي. دا اخلي پیمنټ کوي او دا دلته راغلي خلکو ته شاپورو کې ورکول کېږي، تقسیمیږي. دې نه علاوه دلته خلک راځي، بټۍ لګېدلې دي، بټو کې روټۍ پخېږي، پراټې پخېږي، حلوا پخېږي او سړی د 200 روټو پیمنټ کوي، د 100 روټو پیمنټ کوي او هغه بټۍ والا په هغه روټو باندې خلکو ته حلوا اچوي او ویشي تقسیموي. دغه نه علاوه کورونو کې زنانه یا خلک حلوا پخوي، لوښو کې بندوي پارسلو کې او راوړي دلته ویشي. داسې خلک وي چې هغه دلته راځي، په دې دوکانونو کې ټاپیانې اخلي، مټیانې اخلي، چاکلیټونه اخلي او واپس په خلکو ویشي. داسې خلک وي چې هغه شوده اخلي پاخه دلته خرڅېږي په دې مارکیټ کې په ګیلنو کې او هغه دننه وړي، غاټې غاټې بیلري وي هغه ته وراړئ، بس دغه ته جان چوړاو شو او هغلته خلک ناست وي او هغه په خلکو هغه شوده ویشي. یو خوا دلته چې کوم خلک راځي نن چونکې شب بارات ده، په زرګونو خلک راغلي، انتهایی رش دی، دونه رش دی چې مونږ دننه تللو نو مونږ ته لار نه میلاوېدله. نو شب بارات دی، دا په زرګونو خلک راغلي دي. خو بل خوا د دې خلکو باندې یو بزنس هم روان دی، کاروبار روان دی. سوچ وکړئ کاروبار څنګه روان دی. دا په دیګونه چې کم خلک پخوي دوی نن په سوونو دیګونه خرڅوي. یو دیګ په 500 یا په 3000 روپۍ خرڅېږي، په دې کې 6 کیلو وریجه ده. نو چې هارډلی دا دیګ شي نو دا د 800 یا 1000 روپو دیګ دی او خرڅېږي په 3000 روپۍ. 2000 روپۍ یو دیګ کې آمدن روان دی. خلک مټیانې پخوي، خلک یې اخلي او خرڅوي په هغې. مټیان خلک اخلي د دې دوکانونو نه او د یو سویټس والا نه د نن شپې کم سے کم 15-16 منه مټۍ خرڅېږي. دارنګې د یو روټو والا نه، حلوا والا نه د نن شپې کم سے کم 10-12 هزار روټۍ او حلوا خو به خرڅېږي. نو شاته بټۍ روانې دي، شاته د مټیانو پخولو کارخانې روانې دي، شاته د دیګمارانو کاروبار روان دی. دا ګلونه خلک اخلي دې ځای نه وړي او په قبر ورشیندي، هارونه اخلي وړي او هلته ناتخوانانو ته ور په غاړه کوي. دلته که ناتخوانانو باندې څوک روپۍ ویشي نو روپۍ هم ماتېږي. 1000 روپو په بدل تعالی 800 روپۍ ماتې یا څه د پاسه 800 روپۍ ماتې درکوي. نو یو خوا عبادات ویلی شو، څه نه څه شکل کې پرس کا روان دي، پرس کا د دې خلکو دا خیال دی چې عبادت روان دي، خو زموږ خیال بدل دی. خو بل خوا دې ځای کې کاروبار روان دی او د دې داتا دربار ټیک ټاک سیکیورټي ده، ټیک ټاک کې ټیکه خرڅېږي په کروڑونو روپۍ کې. هغلته دننه پیټۍ لګېدلې دي، خلک چې دی نو چانده ور اچوي د داتا دربار دپاره او یو کاروبار دی چې روان دی. دا داتا دربار د کال چې بیخي هم نه وي نو زما په خیال 100 کروڑ یعنې 1 ارب یا 2 ارب روپۍ به وباسي. څنګه به وباسي؟ دلته شب بارات په شپه دا شغل، د جمعې په شپه دلته شغل، د سالانه د دې عرس کېږي، 40 ورځې پس د دې 40 غوندې پروګرام وي، یعنې په هر هفته کې څه نه څه دلته اکټیویټي کېږي او دارنګې خلک راځي. خو چې کومه د خوشحالۍ خبره ده نو هغه دا ده
چې دلته مونږ وګرځېدلو نو په زرو کې چېرته یو پښتون مونږ ته په نظر رالو چې هغه د حلوا یا چې دا شیان خوړل. باقي شکر دی د دې ګیر چاپېره پښتانه پراته دي، مزدوري کوي، محنت کوي، خو دې خوراکونو له نه راځي. نو په دې باندې هغه خلک چې په لاهور کې کاروبار کوي، محنت مزدوري کوي او دې شي ته همدغه رنګې په غلط نظر سره ګوري او نه خوري، هغوی ته داد ورکوو. مننه کومه د کیمرامین هم چې را سره مرسته وکړله. دا د شپې 1:30 بجه ده چې موږ دا ویډیو ریکارډ کوو او ستاسو مننه چې مو وکتله او د هغه پښتنو مننه چې دلته اوسېږي خو دې خوراکونو له نه راځي. شکریه ستاسو ټولو.